السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. ملګرو نننۍ ویډیو زموږ د حجامې باره کې ده. زیاتره خلک معلومات کوي چې حجامه څه شی دی. نو ملګرو راځئ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که چاته هم د حجامې ضرورت وي نو تاسو ته په دې سکرین باندې کومې نمبر ښکاري په دې باندې راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسوله الکریم. اما بعد. نن زه د یو نوې ویډیو سره حاضر یم. دا نن ویډیو چې کوم ما د څه لپاره وکړه دا د حجامې باره کې ده چې حجامه سنت عمل دی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مسنون عمل دی. نبی علیہ السلام په خپل حجامه کړي. کله چې نبی علیہ السلام معراج په شو باندې چې کله بر وخته نو د هر اسمان نو ورته आवाज کېده علیک بالحجامه علیک بالحجامه، یعنی حجامه چې کوم دی لازم ونیسه، حجامه خامخا کوه، لازم کوه. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم به حجامه کوله. کله هم چې بیماری کم ځای باندې به درد شو حجامه به کوله. صحابه ته به تلقین کو، صحابه هم حجامه کوله. او نبی پاک وسلم فرمای ته سوچ کوم علاج کوي بهترین علاج چې کوم دی په حجامه سره دی. دا چې کوم دی نبی پاک وسلم د سفر دوران کې حجامه کړې ده. نو حجامه ډیر زیات فواید دي. دا صحابه هم کړی ده. نو که څوک کول غواړي نو موږ سره رابطه. ملګرو ویډیو مو کته او دا ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ چې د چا مشرانی کشرانی بیمارانی په کورونو کې هسپتالونو کې نو د حجامې سره ول علاج وکړي. ان شاء الله تعالی الله تعالی به صحت ورکړي.